أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة نساء پارا نمبر 4 رکو نمبر 3 آیات نمبر 15 او 16 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کیږي. ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی چې د دې نه مخکې دوه رکو کې چې نو د ښځو په حیثیت د میراث سره چې نو د هغوی تذکره وشوله، ځکه زمانه جاهلیت چې نو هغه دا دستور او قانون و چې د هغوی به ښځو له میراث چې نو هغه نه ورکولو. هغوی میراث هغه خلک حقدار دی چې کم خلک په جنګ کې په کار راځي. څوک چې په جنګ کې په کار نه راځي نو د هغوی ته د میراث اخیستلو ضرورت نشته. نو اوس مخکې را روان چې نو هغه تقریبا 2-3 رکوګانو کې د ښځو متعلق نور احکامات چې نو هغه ذکر کوي. د هغوی د تربیت متعلق چې نو الله پاک ذکر کوي چې دوی له صحیح تربیت ورکوي، او که چېرته د دوی صحیح تربیت چې نو هغه ونه شولو نو د دې نه به بیا په معاشره کې چې نو هغه فساد خورېږي. نو د هغې چې نو هغه د صحیح تربیت نه کېدو د وجې کله چې نقصان راځي نو بعضې کرته دغه نقصان چې دی نو هغه د بدکارۍ په صورت کې هم راځي. نو دلته اوس د هغې چې نو هغه ذکر کوي. الله وایي واللاتي یأتین الفاحشة، کمې ښځې چې هغه وکړي بدکاري راتلو وکړي په غلط کار زنا باندې، من نسائکم ستاسو چې نو هغه د ښځو نه، فاستشهدوا علیهن 4 منکم، نو گواهان ونیسئ په هغوی باندې. گواهي چې نو هغه گواهان مقرر کړي په هغوی باندې 4 منکم له ستاسو نه. نو دلته وکتلی شي نو عام معاملات دې وکتلی شي په هغې کې چې څومره هم گواهي صورت راځي نو معاملاتو کې گواهان عمومي طور باندې چې نو هغه 2 سړي پکاري. که 2 سړي نه نو بیا 1 سړی او 2 ښځې. اوس دلته چې نو هغه کم ذکر کېږي نو زنا متعلقو، نو زنا متعلق وایي که چېرته د چا نه کمې کوتاهۍ وشي په دې کې نو الله وایي په دې کې به د ښځو ګواهي چې دی نو هغه معتبره نه وي. یو سخت چې نو حکم دا دی د ښځې ګواهي مقرر به چې نو هغه به نه منلی کېږي، ځکه ښځې بعضې وخت کې چې نو هغه د یو بل ته قهر او غصه وي نو د هغې په وجه هم په یو بل باندې بهتان چې نو هغه لګولی شي. 3-4 ښځې جمع کېدی شي او هغوی چې دا تهمت به پرې ولګوم نو الله وایي د دوی غصه د دوی چې نو هغه ګواهي به معتبره نه وي. دویم چې سړی ګواهي کوي نو هغې کې هم الله پاک وی 2 کسانو ګواهي نه بلکې دلته به 4 کسان چې نو هغه ګواهي ورکوي. نو ګویا چې جوور نظر باندې وکتلی شي نو د آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه د دغې خبرې صدباب کوي چې دومره کړک ګواهي بیا د هغې دپاره دومره چې نو هغه چې نو کړک شرایطو نو دې نه معلومیږي دا چې د داسې قسم ګواهي چې نو دا کار د خلکو ناړو د سره صادر چې نو هغه نشي. نو ځکه الله رب العزت وی فاستشهدوا علیهن 4 منکم، نو گواهان چې نو هغه ونیسئ په هغوی باندې 4 سړي منکم. فإن شهدوا فأمسكوهن فی البیوت، اوس که چېرته 4 کسانو ګواهي وکړله چې او د ښځو دا کار کړی دی دوی نه چې نو هغه دغه کمی واقع شوی دی نو الله وی فأمسكوهن فی البیوت، تاسو بیا دوی په کورونو کې ساری کوي، کور نه بهر ته چې نو هغه مه وباسئ. نو دې نه معلومه دا هم شوله چې ښځه کور کې وي نو دا به په امن باندې. کله چې دا د کور نه بهر ته وځي نو دې نه به بیا نقصان چې دی نو هغه پیدا کېږي. نو ځکه الله پاک د دغې چې نو هغې یو وجه دا هم ذکر کړله فأمسكوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، تر دې چې نو هغه وفات کړي، اوچتې کړي، یعنې نو هغه مرګ پرې راشي وفات کړي. او یجعل الله لهن سبیلا، او یاده چې الله رب العزت د هغوی دپاره سلار چې دی نو هغه را وباسي. نو د دې کې د دې خبرې ته چې نو هغه اشاره ده
چې دلته د دوی متعلق د زنا متعلق دا حکم حتمی نه دی، بلکې د دې مطابق مخکې الله رب العزت چې دی نو هغه به حکم نازلی. ځکه الله رب العزت وی چې نو او یجعل الله لهن سبیلا، داسې نو الله پاک به د دوی متعلق سلار چې دی نو هغه را وباسي. هغه لار چې دی نو هغه بیا سراله نو هغه دا وه چې سورت نور کې الله جل جلاله چې دی نو هغه د غیر شادي شده چې دی نو هغه حکم ذکر کړلو چې کله الک او جنۍ دا غیر شادي شده واده چې دی نو هغه نه کړي او د دین دغه غلط کار چې نو بدکاری واقع شي نو دوی سزا بسي. الله وی الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. دی چې نو هغه سل کوړی چې نو هر یو ته به سل کوړی چې نو هغه میلاویږي، سل کوړی چې نو هغه سزا وي. که چېرته دی چې نو هغه دواړه شادي شوی یا په دواړو کې یو چې نو هغه شادي شوی، سړی چې نو هغه شادي شوی یا ښځه چې نو هغه شادي شوی، نو بیا د دې دپاره سزا چې نو هغه رجم دی. لکه څنګه چې نو هغه حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه او دغه شانتي چې نو هغه قبیله عزت د هغې چې نو هغه جنۍ ښځه وه، نو د هغوی په منځ کې چې کومه دغه بدکاري واقع شوله نو د هغوی له الله جل جلاله پیغمبر چې نو هغه سزا ورکړه. هغه سزا چې دی نو هغه سنګسار رجم چې دی نو هغه ولو. نو معلومه دا شوله چې د شادي شده دپاره سزا هغه رجم دی او د غیر شادي شده دپاره چې دی نو هغه سزا دغه سل کوړی دی. دې ځای کې به یو خبره ذهن نشین کوي، مخکې هم موږ ویلو چې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین متعلق چې کله هم داسې څه حکم راشي نو د هغوی ته په ذهن کې څه راویستل دا د ایمان د زوال سبب دی. دا به یاد ساتئ. ځکه دې نه مخکې موږ په نو صورت آل عمران کې صحابه متعلق چې نو هغه عقیده ویلې وه، نو صحابه متعلق الله رب العزت واضح اعلان دی رضی الله عنهم ورضوا عنه. دویم الله پیغمبر چې نو د هغوی متعلق واضح اعلان کړی الصحابة كلهم عدل، ټول په ټول صحابه چې دی نو هغه عادلان نیکان صالحان دي. دریم چې نو هغه زمونږ د عقایدو کتابونه دا ټول دا خبره کوي چې صحابه چې دی نو هغه الصحابة كلهم محفوظ، هر صحابي چې دی نو هغه دا د عاقبت په اعتبار سره د انجام په اعتبار سره دی د الله د گرفت د الله د عذاب نه چې دی نو هغه مانون او محفوظ دی. نو صحابه باندې لان تان کول، صحابه متعلق خبره کول دا د ایمان د زوال چې دی نو هغه سبب دی. اوس د دین ولې داسې واقع کېدلو نو الله رب العزت دنیا کې موږ ته احکامات را لیږلو. مخکې هم ما تاسو ته غالبا ویلي ولو چې ګوره دنیا ته الله پاک چې کم حکمونه را لیږل نو بعضې کارونه داسې ول چې هغه د الله د پیغمبر د شان د هغه د نبوت چې نو هغه ښایېدل، نبوت باندې د هغې نه څه اثر نه راتلو. نو الله جل جلاله هغه کارونه د نبي علیه صلات وسلام چې نو هغه په لاس مبارک باندې ظاهر کړي. لکه مثال په طور کې یو شي ته قسم خوړل چې زه به دا شی نه خورم، زه به دا شی خورم، زه به دا کار نه کوم، دا به کوم، نو دې ته چې نو هغه قسم کول دا د نبوت منافي نه ولو. نو الله جل جلاله د پیغمبر په لاس باندې وکړل. سورت تحریم چې نو هغه ثابت سورت پرې راللو. بعضې کار چې نو هغه بیا داسې و چې هغه د صحابه په صحابو کې بیا صحابو چې نو هغوی هم درجات ولو، لکه خلفای راشدین. بیا خلفای راشدین کې د ټولو نه افضل درجه چې نو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. نو بیا د هغوی په لاس هم الله پاک هغه کار نه ظاهر کړی چې کم عام چې نو هغه د هغوی شان مناسب نه ولو. نو باید کې لکه مثال په طور کې خپل نظریه نو هغه قسم خوړل چې زه به چېرته نو هغه نه بعد د چا سره ښه ونه کړم. که خیال مو کړی اکثر چې نو هغه دنیا قانون دستور دا تقریبا چې زه وکورم زم دا د وخت نه کسو دا شی زسرا روان دی چې څوک چا سره څومره ښه کوي دومره به هغه اذیت او تکلیف در رسوي. نو دا داسې اوس خو متلم دغه دومره ښه کو چې سوری بیا بد برداشت کولی شي. نو که خیال مو کړی کله چې عایشه رضی الله تعالی عنها باندې چې نو هغه تهمت ولګېدو نو په هغې کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل د چې نو هغه د ترور زوی مستح رضی الله تعالی عنه هم نو هغه په دغه تهمت کې شو. الان کې بدري صحابي وګورئ نو دا چې کله شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته قسم وخوړو چې زه به نن نه بعد په ده باندې خرچه خپله بندوم. د هغه کفالت اکثریت چې دی نو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورو. الله رب العزت چې دی نو هغه قرآن آیات راولېږه ولا یأتل اولو الفضل منکم، لوی خاوندان د لوی حیثیت خاوندان چې نو هغه د دې خبرو ته قسم نه خوري چې زه به خپله خرچه بنده کړم، زه به خپل نیک کار چې نو آمن کړم، نه دا ستاسو د شان مناسب نه دي. نو هغه کار د هغوی په لاس باندې و. بعضې بیا داسې ول چې د هغه د عام صحابو چې نو هغوی سره ښایېدل
نو د هغې متعلق چې نو هغه بیا راللو. نو دلته د معاذ رضی الله تعالی عنه یا چې دی نو قبیله ازد چې کومه زنانه وه نو د دې نه چې کوم د زنا ارتکاب شوی دی نو مقدر کې لیک وله او بیا دا وله چې الله رب العزت دنیا کې چې نو هغه سبا دپاره که داسې یو کار وشي د دې سزا چې دی نو هغه به صحیح بیا خو چاته پته نه لګېدله او چې کله یې پته نه لګېدله نو د دغې پتې چې بیا نه لګېده په هغې کې دنیا شیقولونه بیا د هر سړی لکه اوس به لاندې انشاءالله په دویم آیت کې مونږ ووایو. نو چې کله داسې وه نو الله رب العزت دا د عام صحابو د لاس باندې چې نو هغه داسې کارونه سرزد کړل چې الله پاک د هغې متعلق حکم راولېږي خو بیا صحابه کمال د قولو د هغوی توبه داسې وباسلې. الله پیغمبر وایي که د معاذ توبه چې دی نو هغه په ټوله مدینه باندې چې نو هغه تقسیم کړی شي الله پاک به دا ټول وبخي. بعضې صحابو په باره کې چې نو هغه راځي الله پاک وایي لکه د هغې ښځې په باره کې که د دې توبه چې دی نو هغه زما په نیم امت باندې چې دی نو هغه تقسیم شو دا غوله به کافي شي. نو دا د صحابو ایمان د هغوی چې دی نو هغه اخلاص و. نو ځکه الله وایي او یجعل الله لهن سبیله الله به لار راوباسي. نو ما تاسو ته یې لار چې دی نو هغه یې دقه وه. والذان یأتیانها منکم فآذوهما اوس دلته وګوره دې ځای کې چې قرآن چې نو هغه سزا نه ده ذکر کړې صحابو نه دا کار چې نو انتهایي خطرناک و صحابو نه دی وارد شوی. الله پاک بیا د هغوی نه چې نو هغه نه دی کړی ځکه د صحابو د شان سره هم نه ښایدلو. نو الله پاک دا کار د صحابو نه دی کړی نو په هغې کې بیا د خلکو مختلف چې نو هغه د علماو مختلف فقهاو قولونه دي. والذان هغه دوه کسان یأتیانهما چې د هغوی چې نو هغه راتله وکړي منکم له تاسو نه یعنې په داسې بدکارۍ باندې فآذوهما نو تاسو د هغوی له تکلیف ورکئ یعنی چې نو هغه همجنسه کسان د یو بل نه چې نو هغه څه وکړي لذت حاصل کړي. همجنسه کسان د یو بل نه چې نو هغه غلطه فایده والی خلاف فطرت کار چې نو هغه وکړي. الله وایي فآذوهما نو تاسو دې ته تکلیف ورکئ. الک د هلک نه چې نو هغه غلطه فایده واخیسته خلاف فطرت چې نو هغه کار یې وکړلو نو اوس په دغه صورت کې نو د ده به سزا سي. حدیث مبارکه کې راځي او الترغیب والترهیب چې نو هغې کې حدیث ته مفهوم یې دا دی الله پیغمبر چې نو هغه فرمایل اووه کسان داسې ملعونین دي په هغوی الله داسې لعنت کړی دی چې په هغې کې په دې یو قسمه خلکو باندې الله پاک درې پیرې د الله پیغمبر چې نو هغه لعنت کړی او باقي په څلور صنفه باندې الله پاک یو پیره چې نو هغه د الله پیغمبر یو پیره لعنت ویلی دی. نو هغې کې الله پیغمبر فرمایي ملعون هغه سړی چې نو هغه ملعون دی په ده باندې د الله لعنت دی من عمل عمل قوم لوطین چا چې د قوم لوط عمل وکړلو نو په ده باندې چې دا سړی ملعون دی. ملعون من عمل عمل قوم لوطین درې پیرې د الله پیغمبر وي هغه سړی ملعون دی څوک چې نو هغه د قوم لوط کار کوي یعنی خلاف فطرت کار کوي د هلک نه چې نو خپل خواهش پوره کوي. نو بیا الله پیغمبر فآذوهما دې ته تکلیف چې نو هغه ورکوي. نو یو دا شو. بل حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي الله پیغمبر فرمایي چې نو هغه ملعون من اتی امرأة فی دبرها هغه سړی چې نو هغه ملعون دی والعیاذ بالله کم سړی چې نو هغه خپل کور والته دا چې نو هغه د خلاف فطرت طرف باندې چې نو هغه راتلل کوي. بل حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي الله پیغمبر فرمایي ملعون من اتی امرأة چې نو هغه من اتی امرأة فی الحیض او فی دبرها الله پیغمبر فرمایي هغه سړی چې نو هغه ملعون دی کم سړی چې خپل کور والته چې نو هغه په حالت د بیماری کې چې نو هغه راتلل وکړي او یا چې نو هغه خلاف فطرت طریقې باندې راتلل وکړي. نو ځکه الله پیغمبر الله وایي فآذوهما نو دې ته تکلیف ورکوي. اوس تکلیف د دې سزا سره نو د دې د سزا متعلق اوس وګورئ ما تاسو ته دا داسې بدترین کارو دا د صحابو د شان مطابق نه الله د هغوی نه چې نو هغه نه دی صادر کړی. نو اوس په دې کې سزا سره جو سزا هم لا اوسه پورې چا تعین چې نو هغې نه دی کړی. حضرت علي کرم الله وجهه قول چې نو هغه دا دی او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې دا سړی چې نو هغه دی وسېزلی شي فعل او مفعول دا دواړه چې نو هغه دی وسېزلی شي. بل روایت کې راځي چې دا دواړه چې نو هغه دریاب ته ارتاو کې خبر ولا ختم کوي. بل قول چې نو هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امام ابو حنیفه رحمه الله دی هغه د دیوال یخ کې کینه دیوال پر اورغړو مو ولا قبر کوي مو ولا غسل ور کوي مپی جنازه کوي د قشان چې نو هغه دیوال پر راوړو هغه د لاندې چې نو هغه ختم کوي. بل قول کې چې نو هغه راځي وې د غر سر ته وخې جو الله سخ په ولا وتړو د هغه زنه راورغړو بیا په د غټو باران چې نو
هغه کوي فآذوهما بیا تفاسیر په اخر کې لیکلي لنډه ده چې دغه وخت بادشاه حاکم عادل مسلمانانو خلیفہ دغه چې د لپاره کوم سزا چې نو هغه تجویز کړل نو حق سزا چې نو هغه ولور کوي نو ذکر لیکي فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما کور الله بهترین قانون دی الله وی کتوبه وباسله او خپل عمل درست کړو د انسان چې نو فطری طور باندې هر انسان ګناګار د فطرتن دغه چې نو هغه خواهش په مغالب شولو د مغلوب کو دنه ګناه چې نو هغه سرزت شولو نو په انتابه او بیا د توبه وباسله واصلح عمل چې نو هغه ټیکټ کو برابر کو فارض عنهما نو بیا بوته د زوړ ګناه چې نو هغه نه یادې فارض عنهما د زوړ ګناه بیا دونه اعراض وکا یعنی په دغه باندې بیا ملامت کوما ان الله کان تواب الرحیم یقینا بشک الله چې نو هغه توبه قبلون کې او رحم کون کې الله دې موږ د داسې قبیح اعمال نو ساتي واللاتی اواخذ یاتین چرات لکی بالفاحشة په بدکاری من نسائکم لخذستاسنا فاستشهدوا علیهن نو گواهان و نسی پاغوی باندې اربعتن سلور سړی منکم لخپلنا فإن شهدوا بیا کچری هغوی گواهی ورکړله فامسکوهن نو بند کړه هغوی فی البیوت په کورونو خپلو کې حتی تر دې یتوفاهن الموت چې مړه کې هغوی لره مرګ او یجعل الله او یا جوړ کې الله پاک لهن هغوی له سبیل سلار واللذان او هغه دوه سړي یا هغه چې نو هغه ښځه او سړی یاتیانها چې د هغه داسې کار وکړي یعنې بدکاري وکړي من قوم له تاسو نه فآذوهما نو تکلیف ورکړئ هغوی ته فإن تاب نو کچرې هغوی توبه وکړي و اصلح او اصلاح وکړي یعنې د خپل عمل فاعرض عنهما نو مخ واړوئ د هغوی نه ان الله بېشک الله پاک کان د توابا توبه قبلونکې رحیمه ډېر مهربان